الله الرحمن الرحیم. کتونکو زه یم ستاسو ورور ربیع الله مشال او نن په باجوړ کې په ډومبي ځل باندې چې کوم چړیاګر کم زو چې ورته ویلی شي کلاو شوی دی دا د باجوړ لپاره څومره مفید دی څومره پیداناک دی چې مطلب خلک راځي او خلک دلته د سیر تفریح دپاره نو دا ټول هر څه او د دې انتظامیه سره به خبرې کوو. دلته چې کوم مرغان راغلي دي هغو به وینو په تاسو باندې نو دا هغه پورې دا چې کوم دی د یورپ د چاینا انډیا او ارجنټینا نه راځي د هغه ملک پیداوار دی. دا د دې خوراک چې کوم دی پتې دي پاڼې او ګاز دي. انډې چې کوم دی صرف یوه انډه ورکوي او هغه د مۍ نه واخله تر جونه پورې او د دې چې کوم دی عادت 1 پاو پر کړه هونه د دې عادت دا ده چې صرف په یوه خپه باندې دا ودرېږي. نو دا د پاکستان خپلې مرغۍ نه دي، دا د یورپ چاینا انډیا او ارجنټینا. ښه جي دا تاسو وکتل د دې نوم دی سلور پینټ. دا چې کوم دی په جنوبي چین کې په مشرقي برما، تایلینډ، ویتنام او کمبوډیا کې چې کوم دی د دې پیداوار کېږي. مسکن چې کوم دی د 2000 نه واخله تر 7000 فوټه پورې په هوا باندې تللی شي. دغه کوم چې دانې باندې غنم وغیره دغه کیړې مکوړې دغه دي او نسل چې کوم دی د اپریل نه واخله د مۍ پورې صرف 6 انډې ورکوي. د اپریل نه واخله د مۍ پورې صرف 6 انډې دا ورکوي. ووډ ګرین پیجنټ دا چې کوم دی د جاپان قومي مرغۍ ده او دا هم په اول ځل باندې باجوړ ته چې کوم دی راغله نو خلک په دې خبره ډېر زیات خوشحاله دي، خوشحالۍ اظهار کوي. د هغو څخه هم خبرې کوو. خو چې کومه د جاپان مرغۍ ده، جاپان قومي مرغۍ ده، په اول ځل باندې په باجوړ کې چې کوم دی متعارف شول او باجوړ ته راغله.
جلسینو کې دا پیزنټرینې جوړې شوي دي او بیا خاص کر د باجوړ پیزنټري چې کوم ده الحمدلله ټول پیزنټرینو کې په ټاپ باندې د زموږ چې دلته کوم هیچینګ وشي نو زمونږ هغه چې کوم دی ډوډیال پیزنټري چې کومه ده په ټول ایشیا کې چې کومه غټه پیزنټري ده د هغې په شان ده کې دلته هم زموږ سره د مرغو بچي هم راځي د دې ټول دیکبال کېږي دلته واچران دي زموږ سره او دا ډېر ښه نظر باندې دلته موږ ګورو د باجوړ د مختلفو علاقو نه خلک راځي دلته ماشومان راځي مختلف قسمه خلک راځي دلته او دې نه لکه خوند او مزه اخلي. ډېره مهرباني. ملګرو ته تاسو کتلی شئ چې ځان اکثر چې په سحر ټایم کې سوچ هم کړی کوم اوازونه چې راځي د غونډې غټې غټې قافلې ډېرې په 1000 فوټه بلندۍ باندې روانې وي اوچت اکثر باجوړ کې ځایونه په خپله ما اورېدلي او څو ښکارین هم داسې وو چې ما لیدلي چې دې ښکار یې کړی دی خو په اول ځل باندې ما په ژوندي حالت کې او بالکل د نږدې نه ولیدله او تاسو هم خوشحاله شوي ځکه چې تاسو هم په اول ځل باندې ځان یې لیدلي دا دانې ده چې کومه زموږ د خیبر پښتونخوا او د پاکستان پیدایش دی. ستا څه نوم دی بچیه؟ حسنا. حسنا بچیه دلته چې رالې دا مرغۍ دې ولیدلې او دا هر څه دې ولیدل خوشحاله شوې؟ څه شی دې پکې ډېر خوښ شو؟ هر څه دي طوطیان دي. طوطیان دې خوښ شو؟ او نور څه خوښ شو؟ دا دنیا دا ټوله دنیا دې خوښه شوه؟ او دا نور مرغۍ چې د طوطیانو نه علاوه څه شی ولیدل؟ اول هغه ډینګان. ډینګان هم دې ولیدل او دا په اول دلته راغلی دلته مخکې چېرته نه راغلی او اوس د چا سره راغلی د پلار سره؟ رحیم د دې ادارې چې کوم سپروایزر دی هغوی راسره موجود دی. وروره السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جي ستاسو نامه؟ زما نامه نوید علي ده. نوید علي بھائی دلته چې په باجوړ کې په اول ځل باندې داسې د یو غټ چریاګر اهتمام شوی دی دلته خو اول مطلب دومره کار شوی دی مزید د دې کې کار به کول کېږي که نه صرف د دې حده پورې به محدود وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چړیاګر چې کوم جوړ شوی دی نو تقریبا دا 2013 کې د انوګریشن شوی و اوس چې کوم دی نو مطلب افیشلی دلته مونږ سره دا چې کوم ډیکلیئر دی برډز راغلي دي نو په دې کې خو ډېر زیات مونږ خو مین مقصد د دې چې کوم دی دا کنزرویشن دی مونږ دا برډز کنزرو کوو ځکه چې څه د ډیزاسټرز د وجې نه او څه د اپریشن د وجې نه دا ډېر هغه کم نیچرل هیبیټاټ چې کوم وي هغه ډېر هغه ډسټرب شوی نو مونږ دلته دوی کنزرویشن کو نو الان سات خو مونږ سره چې کوم برډز و پهلا ډېر کم مقدار سره اوس تقریبا 200-300 ته رسېدلي دي انشاءالله او نیکسټ مونږ دا راغلی چې مونږ دا امپروو کړو انشاءالله او په دې کم هیلی ایریا چې کوم دي په هغې کې دی مونږ کولاو کو مطلب فریدو هلته چې کوم دی د خپل نیچرل بیا بریډینګ باجوړ نه علاوه په نور کوم قبایلي ضلعو کې اهتمام شوی دی او بالکل د ضلعو چې څومره فاټا چې کوم دی بس ایکس فاټا چې کوم ضلعې دي لکه د مومند کې هم شته دی په خیبر کې هم شته کورم کې هم شته دغه شانتې چې کوم دی نو مطلب فیزنټ ته هم انسټال شوی دلته بحیثیت د یو واچر تاسو یې که نه د ستاسو څه ذمه داریانې دي د دې په بیماریانو باندې تاسو نظر وي زمونږ خو دلته ریسپانسبلیټي دا وي چې لکه څنګه ویزیټرز راشي د هغوی سپرویژن کول وي هغوی ګایډ کول وي مین ریسپانسبلیټي او بلکې اصل کې ریسپانسبلیټي زمونږ واچینګ اف د برډز دي چې آی دې ته کم قسم مرض ولګي یا چې کوم د هغې د فیډینګ د هغې د واټرینګ مطلب چې یاره دې ته کم سیز کم وسیز نه چې کوم نو دا ډسټرب کېږي یا دغه کېږي د هغې باندې خاص کر مونږ چې راشو ډیوټي مونږ دا دي چې مونږ څه چل کول اول ټول برډز باندې وګورو یا چې آی دې کې کم مرض دی یا بیماره ده یا چې کوم نو هغه بیا مونږ ځان لکو او بل د هغې نه علاوه مونږ چې کوم څومره ویزیټرز راځي هغوی ته ګایډنس هم ورکوو مطلب هغوی د دې په باره کې چې کومې پوهه نوید جان صاحب د خبرو کولو ډېره مننه. ډېره مهرباني ستاسو هم ډېره مهرباني. تھینک یو سر. نو ملګرو تاسو وکتل دلته چې زموږ سره په دې دلته کم مرغانو کم انتظامیه او د هغو څه هم خبرې مونږ وکړلې کم عام کراؤډ عام خلک چې راغلی د هغو څه مونږ خبرې وکړلې نو یقین لرم امید لرم چې ستاسو به نننی پروګرام خوښ شوی تر بل پروګرام مالا او زما کیمرمین ظهور الله راکړي اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم.